أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. پرون درس کې موږ د رب کلمې معنا کول او مفهوم تربیت کوونکی ته ویل کېږي، پالونکي ته. خدایا ساتي د رب کلمه چې چېرته راشي نو دا معنا به مراد نه وي. مختلف اطلاقات د دې کلمې په مختلفو معناګانو باندې کېږي. کله کلمه د رب هغه مصلح د پاره استعمالېږي. قرآن کې استعمال شوی ده ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. دلته په معنا د مصلح باندې استعمال ده. او کله په معنا د مالک باندې استعمالېږي، لك رب هذه البلدة الذي او فليعبدوا رب هذا البيت. دغه شان کله په معنا د قانون ساز او شارع باندې استعمالېږي. شارع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دلته ارباب جمع د رب ده، معنا دار شي قانون ساز، قانون جوړونکي، شارعين. او کله کلمه د رب هغه سید او مولا ته ویل کېږي، لکه سوره یوسف کې استعمال شوی ده ارجع الى ربک فاسأله. نو سید او مولا ته ویل کېږي. دغه شان تربیت کوونکي ته لکه دلته دا معنا ده الحمدلله رب العالمین. معنا څه ده؟ تربیت کوونکی. د پالنې سامان پیدا کوونکی ته دغه توجه کوي. سوچ د پالنې سامان پیدا کوي، د تربیت هغه طرف ویلې شي. علماء دې کې لږ تعمیم کړی دی. ځینې علماء هغه وی رب دې ته وایي چې د پالنې اسباب پیدا کوي. د پالنې سببونه غټ دو دي. یو روحاني سبب دی، روح چې پالنه پې کېږي که نه نو هغه د دین دی، قرآن دی، وحی ده. او بل د بدن پالنه چې پې کېږي نو دا خوراک خاک دی، هوا ده، اوبه دي وغیره. نو رب کې دا دواړه معنا پرتې دي چې موږ ستاسو تربیت کوي، د روح تربیت هم کوي، زموږ ستاسو د روح پالنه هم کوي. هغې دپاره دین اسلام قرآن رالیږلی دی. او زموږ ستاسو د بدن پالنه هم کوي، نو د هغې دپاره زموږ ستاسو ته خوراک پیدا کړی دی. او دلته علما دا هم وایي دا روح چونکې د بره نه راغلی دی نو د دې تربیت دپاره چې کوم غذا پکار ده که نه وحي هغه هم الله د بره نه رالیږلی ده. او د انسان دا جسد چې دی که نه دا د خاورو نه پیدا دی. ما پرون تاسو وضاحت وکړو. نو دې دپاره چې کومه غذا ده هغه هم د خاورو نه پیدا کړه مناسبت د وجه نه. الحمدلله رب العالمین. العالمین د جمع د عالم ده. علم چاته وایي د الله نه علاوه تمام مخلوقاتو ته عالم وایي. بدلته یو سوال دی، تاسو ته معلومه ده چې عالمین ما سوا د الله نه هر څه ته عالم وایي، نو بیا عالمین جمع ولې راوړه؟ نو اشاره د دې خبرې ته چې په دې کائنات کې ډېر انواع دي. انسانان ځان له یو نوع ده، جنات ځان له نوع ده. نو هغه مخلوقات ځان له یو نوع ده او ځان له یو عالم دی. داسې وګڼه پیریان، انسانان، حیوانات، حشرات، ملائک او جنات د ټولو پالون کې څوک دی؟
الله نو ځکه دا عالمین جمع راوړه دا عالمین لفظ ماخوذ دا علامتون نخا علامین ماخوذ ده او دا مخلوقات تمام دام علامه ده او دلیل له د الله په وجود باندې ان شاء الله شته نو شاعر وی کړه تدلو وی په دې تمام مخلوقات کې دا تمام مخلوقات شته کنه دا د الله په وجود باندې دلیل له او په دې خبرم دلیل له چې الله یو ده یو په کل شی له آیه تدل على انه واحد هر یو شي کې یو نه خدو په دې خبره هغه دلیل له چې الله یو ده بدايه ساتي عالمین اطلاق کله کله صرف انسانانو پیرانو باندې کیږي عالمین د معنا خپل د عامه چې د الله نه سوا هر څه ته عالمین ویل کیږي بس مکه د اسمان کې جنات دي او که انسانان دي او که نور هغه حیوانات دي مارغان حشرات عام طور باندې اطلاق یې بدیږي خو کله کله د عالمین اطلاق صرف په انس او جن باندې کی دلیل بدايات ته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نذیر وو چا د پاره د انسانانو پیرانو د پاره دلته عالمین نه مراد څوک دي صرف انسانانو پیران یعنی اطلاق بدی باندې کی کله کله دا معنا شو الحمدلله رب العالمین او دی جمله کې د الحمدلله نه پس وی رب العالمین دې کې د خبره د اشاره را چې الله حمد وایا ولی هغه ستا پالون کړي او صرف ستانه د تمام مخلوقاتو پالون کړي نو لایق د دې چې موږ حمد وایو کنه دې لایق دی یو دلیل مشو د رب العالمین د الحمد د پاره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تدواړه صيغه څوک د مبالغه او څوک د صفت مشبهه خبردار چې رحمان صيغه د مبالغه ده او رحیم د صيغه د صفت مشبهه معنی څه د رحمان رحمان معنی در بے حد مهربان رحیم معنی در خاص رحم کون کے یا رحیم دا معنی هم دا چې همیشه رحم کون کې لکه رسول دی وضاحت تکوما چې د رحمان او رحیم په میش کې فرقونه کړي دا د الله صفاتونه دي وی رحمان په نسبت سره اسمان والا وتا او رحیم په نسبت سره زمکه والا وتا ولی ذکر د اسمان د مخلوقاتو نه ګناه نه کیږي لا يسون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نو الله په رحم ډیر کوي او زمکه چې کوم مخلوق ته دلتا دا خلک ګناونه هم کوي نیکی هم کوي نو دا غیر دا مهرباني شي دا غیر په مقابل کې د اسمان والا مقابله کې لکه کم ده د یو تفسیر دی ګور دا نه چې بس معنی دا معنی ده نو رحمان لفظ اسمان والا سره لګي او رحیم زمکه والا سره چا ویلی د رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې کله ته سوالو کې نو درکې او رحیم هغه ذات ته وایي چې بغیر د غوښتنو یو نعمت درکې استاجتونه پوره کوي بل شدا ویلی دي چې رحمان هغه ذات ته وایي چې تنه غواړي خوشحاليږي او رحیم هغه ذات ته وایي چې تنه غواړي خفه کیږي رحمان هغه ذات چې تنه غواړي نو خوشحاليږي او رحیم هغه ذات ته وایي چې تنه غواړي نو بیا خفه کیږي او دا مې اساته چا د دې بارک اسمان نام کړي دا
بیا به تاسو پېښ اوس دغه معنا څنګه وکړم رحمان هغه ذات ته وایي چې ته نه غواړې خفه کېږي او رحیم هغه ذات ته وایي چې ته غواړې نو خوشحالېږي چا ویلي دي رحمان د دنیا سره لګي یعنی الله رحمان دی په چا باندې بې حده مهربان دی دنیا والو باندې او رحیم دی په هغه خلکو باندې چې په آخرت کې سره معامله کوي آخرت والو باندې خدا معنا یو حدیث د وجنه لکه به خوانده ده لکه یو حدیث کې راځي یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما اے رحمان د دنیا او د آخرت او اے رحیم د دې دواړو ان رحمان د دنیا هم دی د آخرت هم دی او رحیم د دنیا هم دی او د آخرت هم دی دا معنا چا کړی دا لږ شان کمزورې ده د دې حدیث د وجنه چا دا ویلي چې رحمان دی ته وایي چې هغه تعالی فایده درکوي فواید له درکوي فواید او رحیم هغه ذات ته وایي چې تا د نقصاناتو نه بچ کوي ضرر نه تا بچ کوي لکه موږ له الله فایدې هم راکوي او موږ د الله د ضرورو نه بچ کوي رحمان او رحیم دی ته وایي تفسیر قاسمی والا علامہ قاسمی رحمه الله هغه یو ښایسته فرق کړی دی هغه وایي د رحمان وزن چې دی که نه دا فعلان وزن دی د هغه تحقیق دی او رحیم فعیل وزن دی په دې فعلان وزن کې قانون دا دی چې دغه صفت پکې خو هغه منقطع کېږي په کوم څه باندې دلالت کوي که نه نو هغه همیشه نی دایمي نی منقطع کېږي کلی کله نی او فعیل وزن کې قانون دار چې دغه صفت باندې دغه ذات موصوف وي خو دایما مثال در کوم به تاسو پېښ لکه عطشان چاته وي تږي ته یا جوعان تږي ته وي نو سړی اوږي ته وي نو سړی همیشه اوږي تږي نه کنه عطشان هغه وخت کې کله ته تږي نو بس تا ته عطشان وي او شوبوس کې نو بیا هغه صفت د عطش د تندې هغه صفت نه ختم شي تږي والی دغه شان جوعان اوږي ته وي او چې کله روټۍ خوري نو هغه لوږه نه ختم شي کنه او کریم عزتمن ته وي فعیل وزن دی نو سړی چې عزتمن دی نو دا نه چې ساری عزتمن دی او بس بیا ماسپخین نی یا حلیم نو کریم لفظ په عزت باندې دلالت کوي او دا عزت چې ده د سینې چې هغه تانه منقطع کیږي سړی چې ودم نو کریم هم ښه یو سړی چې شریف وي کنه یا حسین وي نو چې مونږ کې هم حسین وي او چې مونږ نه کې ذکر کې هم حسین وي چې ودین هم حسین وي او شاید چې شریف وي نو هغه ټیم شریف وي شریف اطلاق به جامانه کوي نو سره شه رحمان هغه ذات ته وایي چې وخت په وخت تعالی نعمت درکوي او دغه نعمت بیا منقطع کیږي لکه مثال الله تعالی صحت درکوي خو نن به یې سبا بني دا معنا ده الله تعالی نن مال درک او سبا به غریبي دا هغه نعمتونه چې هغه الله تعالی درکوي بیا منقطع کیږي نو هغه سره رحمان لفظ لګي او هغه نعمتونه چې هغه همیشه وي لکه مثال الله تعالی سترګې درکړي دي او ما پرون تاسو مثال ویلو دا زړه دی بس چې پیدا شوی نو خوځي نو بس نو دې سره رحیم لفظ لګي اسلام دې نصیب کړی دی بس همیشه او صحت به کله بني مال به کله بني نو مال دولت هغه نعمت چې کله نه هغه سره رحمان لفظ هغه لګي او هغه نعمت چې هغه همیشه وي نو دې سره رحیم لفظ لګي دا علامہ قاسمی رحم الله دا یو فرق کړی او ښه فرق دی مزیدار خو بهرحال د الله صفاتونه دي رحمان او رحیم به حد مهربان او همیشه مهربان او دی رحمان کې د مهربانه معنی ډیره ده یعنی ډیر نعمتونه درکوي او بیا منقطع کیږي بیا د انسان په ذهن کې به یو وسوسه پیدا کیږي یو سوال به پیدا کیږي چې رحمان هو هغه ذات ته وایي
چې بس نعمتونه راکې منقطع کیږي نو الله فرمایلو پسې الرحیم چې رحمان صرف نه دی وسره رحیم هم دی داسې نعمتونه کې چې هغه همیشه دایمي نو چې ته مایوسه کیږي ما د الله نعمتونه داسې هم شته چې هغه منقطع کیږي او داسې نعمتونه هم شته چې هغه همیشه وي او داسې واقعي موږ ته وګورو ایمان اسلام جنت داسې نعمتونه چې همیشه دي او دا عارضي نعمتونه هغه کله وي کله به نه بيد رحمان اطلاق د الله نه علاوه بل شمانه نه کیږي دا ساتي او رحیم اطلاق د الله نه علاوه بل شمانه کېدی شي او د الله صفاتونه دي الرحمن الرحیم خلاصه معنی دا رشي مهربان ذات اوس د الله د مهرباني با څنګه حاصلېږي دا غیر لپاره اسباب دي هغه په سبا درس کې بیان کوو نن تاسو دا توجه ډېره برابر نه خبره نشته چې ګرمي لګه څه چل دی صحیح سبحان الله